المتكلمين برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وتقريره أنه لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع بأنه يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه لأن كل منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحدث للعالم هو الله تعالى الواجب الوجود الواحد القديم. ومثل كويلو محدث للعالم نفر الله تعالى عظيم الله واجب الوجود لفاني كبر خيرش وصد الله تعالى يوبل صفات روليش الواحد الله فاك واحد يكتاله وذاته فصفاته كيف أفعاله بشريك نلبي من الواحد إذا باس الله ما تفتداني سيف تشريكه وذا تشريك دي رحمة غور سروكيه يعني أن ثاني العالم واحد مسنن مقصد بذلك ثاني ذي عالم يوم الله تعالى ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة أو ممكن أن هذا تصادق شيء مفهوم ده واجب الوجود مگر فيو ذات ثاني أو واحدتين إذا ذات صفات رولي ده فتاة لذلك رولي لفظ ذات تيكتنين نور کو على ذات واحدين ویلی سيوه او د دې مطلب دا دی چې دا الواحد یو مفهوم دی او مراد دې نه یو جزئی حقیقي دی وغه الله تعالی والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع او په دې باب کې یعنی په وحدانیت تبارک تعالی کې وجود خبره او ختمه شو د واجب الوجود تعالی او وحدانیت تبارک تعالی کې د ټولو مضبوط دلیل برهان التمانع شغل دي آياتنا ثابتيجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وجل زمك اسمان كي قال الله فاق نه علاوه دير آلهة وين زمك اسمان مفاسد شوي لكن الثاني باطل فالمقدم مثله فساد نشتا. هذا دي خبر دليل لي تعدد آلهة نشتا. هذه آيات بهي سيدي قوري وغور سنة یو د دې آیات عبارت النص دی یو اشاره النص. عبارت النص د عوامو لپاره او د دې معنی دا ده چې عوام په دې خبره مطمئن کیږي چې هغه ته دا وایي چې په یو ملک کې دوه بادشاهان چلی. دا خبره د عوامو لپاره او که په یو ملک کې دوه بادشاهان راشي ملک بدلی ونی شي. په دې خبره باندې عوام کوي او یو د دې آیت اشاره ده یو برهان کلامی ته چې هغه ته برهان تمانو وایي. نو د آیت عبارت النص چې دې نه دا خطابي دي عوامو ته پیدا ورکړي او عوام په مطمئن کیږي او د دې آیت اشاره النص هغه برهان تمانو ته او برهان تمانو قطعي دي غټ غټ سيزونه وتخته کیږي. تفصیل د اجمال نه دی یو د آیات کې مقدم دی بل په کې تالي دی. لو كان فيهما آلهة إلا الله دا مقدم لفسدتا تالي. دا مقدم او د تالي په منځ کې دا ملازمه شته کنه نو دا ملازمه اصل کې عبارت النص په اعتبار سره واخلو نو خطابي د وکنایي دی. وکنایي مطلب دا چې عوام په مطمئن کی محققین به ولنه مطمئن کی لکه تبع عوام ته وایي چې ګوره دا حال له په دې حال کې تیار ده او یو بل په بل کو بل بل نو خامخا د دوه بل کولو دا رڼا بجنګي او یو جنګي دوی چې جنګي دې معنا دا ده چې دا رنګي پزما کو اسمان کې د یو خدای نه زیات خدایان راشي نو دی په جنګ شي او څو پستوري راځي په بل پسې څو ولور راځي درته درځي نو فساد براشي ناوام په دې مطمئن شي ولیکن محققین په دې خبره نشي مطمئن کولای. متکلمین او فلسفه هغه وایي چې دا احتمال هم شته چې د مذاکراتو په میز باندې کینی خبره سمه او اړیو بل تر نقصان نه رسي. لکه دا پاټه جوړ یو ځای شوی دی مذاکرات په میز ځان د تعدد د الهو په دې صورت کې کیږي چې مذاکرات په میز باندې کینی خبره سمه او عوام دا تاسو ته نه کوي. عوام وایي او دا خبره دې ټیک دا په یو کمره کې د دوه بل په بل شي او مخابه دارانه ټکراویږي. لہذا دا کرنګي کو د الله پاک د علاوه د خدایان چې د تعدد د الهو په وجه د عالم ګډوډ شي
ناوم په دې مطمئن شو دا دی وجه د آیات باره کې وایي چې دا حجت اقناعي دی پېښو د ملازمه د حجت اقناعي دی او خطابي دی او ملازمه پکې ځنی ده د مقدمه او تعلیق په منځ کې دا ملازمه پکې ځنی ده دا مطلب نه دی چې دا آیات ځنی دی ګوره آیات خو قطعیت الثبوت دی لیکن دا ملازمه د مقدمه او تعلیق په منځ کې دا ځنی ده خبره سمه شو البته په دې آیات کې اشاره ده برهان د تمانو او برهان د تمانو قطعي دی هغه ته بیا د متکلمینو د غټو فلسفو سجونه ښکته کېږي ربط نشي وایي نو هغه برهان تمانو چې هغه طرف ته اشاره ده په دې آیات کې په اشاره النص سره هغه بیا قطعي دی هغه بیا محققین له فایده ورکړي تاسو خیال کړئ نو صاحب د شرقایت دلته د برهان تمانو لري په اجمال سره بیان کړي او دا برهان تمانو تاسو په مقاله کې په 15مه محاضره کې په اخره کې په تفصیل سره ویل یاد هم نه کنه بیچاره تعدد د الیه راشنو یا به دیو په منځ کې اختلاف یا به اتفاق او د اختلاف یا به اتفاقی یا به اختلافی یا به اختصام او دا درې مونږ صورتونه به یا استراری یا به اختیاري نو استراری دې مو ختم کړو دغه چې مسترشن او بیا به کې دي نشي او پاتې شو اتفاقی نو پاتې شو اختیاري نو بیا به د دوه خدایانو په منځ کې دا اتفاق اختیاري نو موږ په دې باندې خبره کوو چې یو جز لا تجزا یو خدای وایي چې زه پیدا کوم بل وایي چې زه پیدا کوم نو دوه خو پیدا کولی شي ځکه چې جز لا تجزا به جز لا تجزا پاتې نشي تقسیم به پکې راشي او په جز لا تجزا کې تقسیم نه کیږي او په شری یو خدای وایي چې زه پیدا کوم ته بیرانه پیدا نه کې بل خدای وایي چې پیدا نو چې دا کم پړ شول دې ولاړ دې خدای پاتې نشي او دې کوم خدای چې د جز له تجزا پیدا کړو دې پړ شو ځکه چې دا مون دا الہ مون مثل دا غبل پرس کړو نو چې دلته دې ور شو نو په بل ځای کې چې دا خو مثل نه نو بل ځای کې ودی چې کوم نه پړ کیږي نو دا نه خدای دې جوړ شو او یا به د دوه په منځ کې چې کوم نه دا تقسیم براشي اختیاري تقسیم براشي یو چې امریکای پورې علاقه ستا شو او د امریکای نه دی خو زما مستعله کی سره کار نه استاد زما دا تقسیم غلط دی ځکه چې امریکای نه اخو علاقه باندې دی خو دی او حکومت ولې نه شریږي ځکه چې د قدرت په عموم غواړي نو په کار د چې د امریکای نه په شاته علاقه په قدرت په عموم کې شامل وي نو چې د په قدرت کې رانه نه قدرت ناقص شو ناقص د صفات شو چې څوک ناقص چې خدای نشي کېدای پېښه وي اتفاق او اختصام خلا او درې صورت سو او اختلاف نو چې اختلاف شنو اختلاف هم نشي کېدای پېښه په اختلاف کې هم څنګه راوړل لہذا تعدد علیه سره دي نو په دې آیت کریمه کې چې کوم برهان ته اشاره ده چې هغه د برهان تمانو وي هغه برهان تمانو بیا قطعي دي هغه بیا خواص ته پیدا ورکړي نو یو د آیت عبارت النص د عوامو ته پیدا ورکړي یو د آیت اشاره النص ته خواص ته پیدا ورکړي اصل کې د قران مثال د دوايي نه دی صرف بلکې د قران مثال د غذا دا دوايي چې دا کنه دا یو مریض له ورکول شي بل نه شي ورکول لکه اوس د کینسر دوايي دا تا کو د ټوخي مریض د ورکنو حال به الټه شي کنه یا د کینسر دوايي دا تا د هارت پیشنټ لور کنه زله چې کوم بیمار نه کاته به ګډ وړي کنه ورده مرده به ولا پیل ځکه دا دوايي ډیره تیزه پېښه نو د قران مثال صرف د دوايي نه دی بلکې د قران مثال د غذا دی غذا څنګه ورکول شي همدا یو غذا به یو مریض ته یو شی پیدا ورکړي بل مریض ته بل شي لکه خوري سی وي تازه مزیدار اوس دا سیم چې کوم دی چې مثلا څوک دغه بیمار دی هغه ته ورته علامه پیدا ورکړي د چاړو کې کمزوري دی هغه ورته علامه پیدا ورکړي پیدا مثلا څوک دغه بیمار دی هغه پیدا ورکړي په یو جوړلا او څوک چې اړو کې د چا کمزوري دی په ولا ورکړي اړو کې بوله مضبوط کړي وګوري مثلا وبدا چې زبردست شی دی چې دا هر مریض له فایده ورکړي پېښه وکړي هر مریض له ګراتانو چې وګړي لري چې په بار مریض کې مرز کې ته مبتلا نو د قران مثال د غذا ده د دوا نه زیات داسې شی د غذا ده او غذا د هر مریض په کار راځي دا غرنګ دا آیت لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا دا عوام له په یو جوړ له پیدا ورکړي او خواص له په بل جوړ له پیدا ورکړي خبره باندې پېښه وکړي ورته
الواحد يعني أن ثاني العالم واحد ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا لا ذات واحدة. والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان تمانو، ومشهور بدي باب كده المتكلمين فمسك برهان تمانو المشار إليه بقوله تعالى شدق برهان تمانو إشارة شويدة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تقريد برهان تمانو هذا أنه لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانو ده تقريد لا أمكن بينهما تمانو ده دا الفاظ یاد ساته دي سره بده پر اشکالی کیږي ها داینه دی ویلي جنو لو امکن الهان لا وقع بينهما تماما پېښ وبګان بلکې کچره تعدد د الہ راشه دوه خدایان نو ممکنه بشي دي په ماس کې تمانو مطلب دا چې کیږي چې د مذاکرات په میز باندې کی او اتفاق دا وخره ولا خدای اتفاق مو وختي پېښ وبګان خو بیا په کې احتمال د جنگ شته امکان د تمانو پکې شته اگر چې وکوي نه ده شری نو د دې وجه نه د امکان د تمانو نقصان شي د دوه خدایانو لپاره ځکه وایي وچره ممکن چې دوه الهان نو ممکنه بشي صرف د دې په منځ کې تمانو اگر کې وکوي نشي او وکوي سره د مونږ کار نشته پېښو بیا یورید او صورت ته تمانو بدای بیا یورید احدو ما حرکت زید شي دا یو ضروري هغه چې زید له حرکت ورکوم ولا پر سکون او بل وشي بیانی داس بجې ولا ز سکون ورکوم لأن كل منهما في نفس امر ممکن اذا کدا د زید حرکت او د زید سکون هر یو دواړه چې کوم دی په نفسي امر ممکن دی زید متحرکم کیږي شو زید ساکنم کیږي دا عبارت هم زید کو ساده دا عبارت هم د فدی اشکال دی وکذا تعلق اراده بكل منهما في نفسي او دا غرنګي چې دا هر خدای یو خدای د زید نه اراده لري او بل خدای د زید نه سکون لري د تعلق د اراده د هر یو د دوه په نفسي ممکن دی به شو بګن نو الا تزاد بین ارادتين بلکې ځکه چې تضاد نشته دوه ارادو په منځ کې یعنی یو خدای د زید د حرکت اراده کوي او بل خدای زید د سکون اراده کوي د ارادو په منځ کې تضاد نشته کنه ولې محل جدا نه دی محل جدا دی کنه کو تضاد دی نو پس کې دی بل بین المرادین د مرادین په منځ کې ولې محل د دوه یو نه دی د تضاد کته په محل کې دی په مراد کې دی په ارادتین کې نشته د ارادتین محل جدا جدا دی هغه یو خدای د زید د حرکت اراده کوي او بل خدای زید د سکون او مسله پسې کې ده په مراد کې ده او د مراد محل یو دی او څوک دی زید دی مثلا دا عبارت چې دی الا تزاد بین اراده دا دریم ځای دی او دا ځین کې ساتي دا عبارت د فضل اشکال ور باندې پېښ وکړي وهي نه ځل اوس په دا وخت کې وګورو اما يحصل الامران یا خو به د خدایانو خبره حاصل شي زید د حرکت هم بیني داس په جملو شي زید د بهر سکون هم بیني داس په جملو شي فیشتمو زدن به یوزي شي فیشتمو زدن نو زدن به یوزي کیږي او لا یا بل دوه خدایانو خبره نه پوره کیږي پېښ به نیو خدای چې څوک د زید حرکت یادین هغه با ورشي او بل خدای چې د زید د سکون اراده لري هغه با ورشي نو فیلزم عجز احدهما نو په دوه خدایانو کې بده یو خدای پړوالی خامخرا دي عجز برازي او چې کم خدای دا دی خداوي دا کم خدای دا پړوالی راغی او هو اماره الحدوث والامکان نو په دا خدای کې دا پړ راتله علامت د حدوث او د امکان دی لما فيه من شایبه الاحتیاج ذکر دی کې شایبه د احتیاج راغلی مېښه پیګان نو د دې وجه دا چې کم پړ شو دا خدای نشو چې کم وړ شو بیا خدای شو دی دا وایي لیکن سلوسه چې په حواله سره ما تاسو ته برهان په محاضراتو کې بیان کړی هغه د ملازم په کې نورم پکې ته پکې ورنوته دي هغه چې دا کم وړ شو دی خدای نه وی دا تعدد پرس کول دا سره ناروا دي ځکه چې دې مثال لا بل پرس کړی نو دلته خو ول لاغي په بل ځای کې ودیم سره دي ول بیا وسکه کړي لما فيه من شایبه الاحتیاج خلاصه دا شو فالتعدد مستلزم لامكان التمانع المستلزم للمحل تعدد الهه مستلزم لامكان التمانع وقوع التمانع نه راځي وقوع سره د مونږ کار نشته وقوع کیو کنه او چې د دوه خدایانو په منځ کې د جګړې احتمال هم راغنو د خدای جوړ شو پېښه وکړي کله فالتعدد مستلزم لامكان التمانع دا تعدد د خدایانو مستلزم لامكان د تمانع لره او دا امکان د تمانع چې المستلزم مستلزم للمحال محال لره فيكون التعدد محالا نتیجه دا شو چې تعدد د الهه محال نه پېښ وکړي دا یو تعبیر او یو تقریر دوه د برهان تمانع په عبارت دیګره سره ته یو بل ځل تخلیل کې د برهان تمانع نو سوي وی هاذا تفصيل ما يقال لا تفصيل لا خبر دي چې بعضی خلک د دې برهان تمانع په اجمال سره تعبیر کوي او دا شوی ان احدهما ان لم يقدر على مخالفه الاخر لازم اجزو
ویګو چې دا یو خدای د بل خدای په مخالفت باندې قادر نشي لازم بشي عجز ده وإن قدر او دا یو خدای د بل خدای په مخالفت قادر شي لازم عجز الاخر د بل خدای هغه عجز به لازم شي نو دې مول شي یا پول شي دې مول شي هغه پول شي نو ول به خدای او دا سنوسی په عبارت کې تاسو ویلي دا وړ او پر ځوان لرلو شي لہذا د تعدد راځي تعدد سوچ کول دم ناروا دي ولا باندې بشونه هغه دلیل د دې د خوري دی وبما ذكرنا يندفع ما يقال وإذا كم تخريج من برهان تمانو کو بدې سره تر اعتراضونه تفشوا لمن اعتراض ده چې انه يجوز ان يتفق من غير تمانو دا ممکن ده چې دوه خدایان دی راشي او د دې په منځ کې د تمانو نو اتفاق تر شو مذاکرات په میز دي کې اتفاق وراغ بالفعل نو موږ د دې جواب ورکو چې لا امکن بينهما تمانو تاسو کومه عبارت یا سات چې تمانو پکې ممکن او تمانو پکې ممکن وي د دوه خدایانو په منځ کې دا منافي د دې خبره نه ده چې بالفعل د دوه په منځ کې اتفاق راشي یعنی دا قضیه معنی الخلوه ده یو طرف ته د دوه په منځ کې امکان د تمانو یو بل طرف ته بالفعل د دوه په منځ کې اتفاق راشي مثلا موږ دا وایو چې مولانا برلمان سره عمران خان اتفاق بالفرض پېښه به نو بیا هم دې په منځ کې جګړه وي ولې هغه د مغرب اواز کې ودی د اسلام اواز ټیک دا وختي خو ودی ودی شي هغه دې پرې دی دا نشته ونه وایي د خزام دا د سړي زمانه کوي دا د ټول سخت مخالف دي علماء اگر چې دې زمانو کې پیښه او ماضي کې دي چې کوم شرمون کړی دی تاسو ته یاد دي اوس موږ سره اتفاق راغلی دی نو دا اتفاق چې دې کنه وقود اتفاق دا معنی نه دی د امکان د تمانو جګړه د امکان د جګړه چې کوم دی او بیا هم کېدی شي امکان نشته امکان د جګړې موجود دی پېښه نو دی وایي چې دا عبارت چې نو یوجد ان يتفق من غیر تمانع چې دا اعتراض کوي چې ممکن ده دوه په منځ کې بالفعل اتفاق راشي وی راځي دې جواب مخبل عبارت کې ورکړل د امکان بینهما تمانع چې امکان تمانع او په بیا او ان تكون الممانعات والمخالفه غير ممكنه لاستلزامها المحال وګوره یا دوی اعتراضات چې څوکدا وي چې د ممانعات او مخالفت د دوه خدایانو په منځ کې غیر ممکن دي ولې د ممانعات او مخالفت مستلزم د محال لره پېښ په بګنه دې جواب مونږه برکړی دی ان كل منهما في نفس امر ممکن او د دې اعتراض کې چې یو خدای اراده کوي او د زید د حرکت اراده کوي او بل خدای له زید د سکون نو تاسو مثال نو دې جواب دا دی چې د یو خدای د زید د حرکت اراده کول او بل خدای د زید د سکون اراده کول څه څه چې محل جدا دي پېښ په بګنه نقول ان كل منهما في نفس امر ممكن بل تاسو ته مو دا عبارت یاد ساتئ پېښ په بګنه درې اعتراض دی او ان يمتنع اجتماع ارادتين یا بل درې اعتراض دی چې ممتنع دي اجتماع اراده او اراده الواحد حرکت زید او سکون ومن لکه یو خدای ورونه کې هغه زید د حرکت اراده کوي او عمده خدای ورونه کې د زید د سکون اراده کوي نو ورته دا چا ویلي بل عبارت شوی دی اذا تضاد بین ارادتين بل بین المرادين تضاد د اراده په منځ کې نشته ولې د اراده محل ځان نه دی کنه او په تضاد دي له څه په منځ کې دي د مرادینو په منځ کې دي کله مرادینو محل یو دی چې یو زید متحرک هم شي بل ساکن هم شي دا درې اعتراضونه کړو د دې درې اعتراضونو جواب د بار په خپل تقریر کې کړی دا خبره پېښ شوه ان شاء الله واعلم أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب. قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية دا ما خبر دا حجة إقناعية دي حجة إقناعية دي توي ځنی مطلب دا چې عوام به مطمئن دي خواص تاسو ما ویلي و چې بعد خبرې داسې چې عوام به مطمئن چې خواص نشي انت کې کې د مو غیر مقلدین سره مناظره وړه په خاله او دین د اسلام مخکې تقریبا یشواس او مسله وا طلاق ثلاثه نو دی وی د طلاق په یو حساب نه عوام یې په دې قسم باندې مونږ کوی غزه پاسه مې کاکا یو چې څه قسم اشتغال یا خو چې ما دا دي داسې وایي چې لکه تاسو درې په قدر کې واپس ورته یو پلاک ورکړي وینا دا خو برابر سرابر کار کوي درې په خرا کې درې په خبره واپس ورکړو نو دې دا درې په په یو باندې حساب امدا ته باندې بیا دې دیونی دماغ خراب شي نو بس په دې خبره باندې پوه شو او تاسو دې نور مثالونه ما ویل دا کې صاحب کې دا اصل کې دا غیر مقلدین ټول دې باندې ته زور کې کنه دا عوام ساده ونی نه بس دې دوکا کوي لکه د عمران چې دا ټول دا غرونو والا خلک دوکا کوي ها کله دا پلاس کې دی باجوړ دا پلاس کې دی سواد دا پلاس کې ها ونیر هوټل پټو ونیر کو چې ماشوم راځي چې پیډیا یې وسره تاسو ورته
او دا نور خلق مثقف دي يعني ډېر زر نه دوه کېږي تاسو اورئ. على كل حال نو دې صافو کړي کې مناظره زلا مناظره مخالف پټ شو. بیا کاکا راغی چې استاد تاسو قرآن ډېر مهرباني خو دې مام چوپ کړي ما دا څنګه دا چوپ کړي وی دې ما دې ورځ وی چې تاسو د غلو په ځای لاس تاسو سره لاس دی ایمو دې چې د موږ د غلو په لاس دی خو تاسو چې سجدي لږه او رکوع لږه والله تجاړه او کته لاشنه په دې خېټه کې موږ نه پلاته ایمو دې د خېټه د غلو د خالقې ایمو دې شنه ایمو دې چې دا سجده سره د غلو کې مجبور دي کې چپ شو او لاندې لګي او تختې دا عوام اذا مولانا مينو کاروي سه یو غره غیر مقلد راغی تاسو چې کله لاس تحت سرون دي په مذاکر لاس کړي او دینا وی تاسو زموږ مخ کې برابر ودرېږي نو موږ چې کار خراب نشي ځکه په دې پاسه حرام نو کنټرول ځان سره نو مطلب دې ته چې ترکی به جوابي ترکی دې ته ویل شي مقصود تراشه تاسو به تفسیر مکو زه ډېرې ما ول دې خپل ما کې تفسیر شو ها څه کې مدي تفسیر یا بسم الله بابا سویا بابا سویا اوکے دا ها تاسو په خبره پېښ کړئ نو ګوره ورته مولوي صاحب راشي وانا من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية دا حجة إقناعية واقع مقنعي والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات والمقدمة دا تعريف مسك دا ملازمة قطعين دا عادي دا ركسن دا خطابيات وقول لائق دا خطابيات يعني تقارير کی خلق عامي خبري کی فإن العادة جارية زكا فعوامك عادت جاري دي بوجود التمانع بوجود التمانع سر والتغالب يبتغالب يوبل سر بني غلباء سرول ووقت تعدد تحاكم كي علامة وشير إليه بقوله تعالى لك يوبل آيات كي الله فرمي شو ولا على بعضهم على بعض وفيو كمت تعدد راشي نو تعدد داري هو راشي فيو زين ولا على بعضهم على بعض فيو بل هو رمندك يجاقر وي وبياناش دا أريو خده صفات تكبر دي المتكبر بل سكمانية نخام خبر جاقر رادية وإلا وزددين لا خبر كي چونکه یو سړی را پاسې هغه وایي چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا دا حجت قطعي دی ملازمه دي په مس کې عادي نه ده بلکې قطعي ده نو یې خرابي برازي پېښ به وکړم والا فإن يريد الفساد بالفعل أي خروج من هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا يستلزم لجواز الاتفاق إلى هذا النظام وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على انتفاعه ولا خبر کړي ګوره ماته لو كان فيهما آلهة إلا الله دا مقدم لفسدتا دا تالي او دلته د مقدمه تاریخ د ملازمه منقطع وګڼله ځنی مونږ غواړل نو دې ته اوس په دې کې خبره کوي چې لفسدتا فساد به خامخا راشي د فساد نه مراد تا فساد بالفعل مراد دې کنه د فساد نه دی فساد بالامکان مراد دی او د فساد نه دی مراد فساد بالفعل وي نو د مقدمه د تاریخ په مس کې ملازمه نشي کی ځکه بیا به د آیات معنی راشي او چې تعدد د الها په دې ځمکه اسمان کې د الله نه علاوه راشي د فسادتن او فساد بالفعل براشي نو فساد بالفعل څه دی وخت کله اسمان هم قائم ځمکه هم قائمه ده پېښ به نو ملازمه د مقدمه او تاریخ په مس کې صحیح نشي ځکه معنی به دا شي چې تعدد د الها راشي د فسادت فساد بالفعل براشي فساد بالفعل شته د مقدمه او تاریخ په مس کې ملازمه صحیح نشي او د فساد نه مراد فساد بالامکان اخلي نو بوتان د تاریخ صحیح ځکه معنی به دا یعنی ملازمه خو به ټیک شي چې تعدد د الها بس مکه اسمان کې راشي د فسادت د فساد امکان بوي دا ملازمه هو ټیک ده لیکن بوتان د تعلیم نه صحیح کیږي او قیاس خو بالا تعمیږي چې بوتان د تعلیم او بوتان د مقدمه کې کنه نو اوس بوتان د تعلیم د داسې کې لكنهم لم تفسد بالامکان مگر د فساد امکان نشته دا غلطه ده بوتان د تعلیم ولې د قیامت ورځ به الله پاک دا فساد راولي وکړي ځکه اسمان باندې کوم دی غرقې وکړي دا غرونه باندې دلوکی او اسمان باندې راوړي د سما انشقت وغيرها ذلك من الآيات پېښ وکړي نو بیا هغه سره څه كل شيء هالك الا وجه يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب دغه سره بس کې
نو کوچري د فساد نه مراد فساد به امکان اخلي د مقدمه د تعریف په مسجد ملازمه نه صحیح کی اب دغه به فساد نشته او د فساد نه مراد فساد به امکان اخلي د مقدمه د تعریف په مسجد ملازمه خو صحیح شو چې او امکان د فساد بیا مشته اگر په دې وخت بالفعل زموږ اسمان قائم دي لكن الثاني باطل او خبر نه صحیح کی ځکه چې بیا بداوي لكنهما لم تفسد بالامکان یعنی د عدم فساد امکان نشته مطلب دا چې بالکل به فساد ناراضي حالانکه د قیامت ورځ به فساد بالفعل لازم دا قضیه عقیده ده زموږ پېښ وکړه او دا خرابي ولې راغله ځکه چې دا د مقدمه د تعریف په مسجد د ملازمه ځنی اون من رقت کړي ومانه پېښ وکړه ګوره ورته والا فإن يريد الفساد بالفعل كجر مراد فساد سر فساد بالفعل شي اي خروج من هذا النظام المشاهد يعني خروج د نظام او د عالم بالفعل چې د مشاهد نظام بالفعل خروج کېدل د نو په مجرد تعدد لا يستلزم مجرد تعدد خدایانو دا مستلزم نه دی فساد بالفعل لره ولی مستلزم نه دی فساد بالفعل لره لجواز الاتفاق على هذا النظام ځکه دا ممکنه ده چې دوه خدایان د مذاکرات په میزبانی کې په دې موجوده نظام اتفاق وکیا ملازمه د مقدمه او تعریف په مس کې صحیح نشو وای اريد امکان الفساد فلا دلیل على انتفاء فكر مراد ته امکان فساد واخلي دلیل نشته په انتفاع د فساد باندې مطلب دا دی چې بیا به د قیامت ورځ فساد ناراضي لکن د تاریخ باطل د انتفاع معنی لکن د تاریخ باطل بوتان د تاریخ نشي کولای پېښ وکړه نو بیا بوتان د تاریخ څخه نه کیږي چې بیا مفاد دار وځي چې پس مکه اسمان بالکل د فساد راتلو امکان هم نشته حلال شي بل النصوص شاهده بطي السماوات ورفع هذا النظام بلکې نصوص دلیل دی په طي السماوات باندې پر دې نظام باندې قیامت ورځ فيكون ممكن لا محاله ان الفساد دي ممكن شو خامخه نو بدلان د تاریخ صحیح نشو خبره باندې پېښ وکړه